نو دلته زموږ د کلي کې یو مذوب دی، هغه مذوب له تللی و ډراپ یې ورته خېجو، نو واپس راغی. ما دې تپوس کوو مې څه مسله وه دته؟ ویلې راته دغلته کلي کې چېرته کې څوک هلکان دي، نو وایي هغه هلکان د دغه مذوب سره ګپ شپ لګوي. ویلې کېږي دا ملګرو چې سلیم خان کوم چې تاسو ډېر زیات ښه پېژنئ، دا چې د هغه رشته وشوه د چا سره؟ د شیرینۍ سره. او موږ ته په کومه طریقه باندې خبر شو؟ د سوشل میډیا د ټیک ټاک په ذریعه باندې چې هغوی لایو په کال باندې راغلي دي، او سلیم خان که هغه چې کومه شیریني ده هغه ورته وایي ته زما قبول یې، ته زما قبول یې، ته زما قبول یې. بیا ورته سلیم خان هم په ډکه خوله باندې دا خبره کړې ده، وایي ته ما ته قبول یې، ته ما ته قبول یې، ته ما ته قبول یې. دا هم ویل کېږي د شیرینۍ حوالې سره چې د دې مخکې نه یو خاوند شته دی. اول خو زه هغه خاوند باندې شاباسي ویم چې شاباسي او پتا دي چې ستا ښځه ستا کور والا موبایل ته ناسته وي او ته به ورته دغلته سیټ ته یا ناست وي، یا به تا ته پته وي چېرې زما دا ښځه په ټیک ټاک کې لګیا ده او ته ورته هېڅ هم نه وي. او بیا پکې خبره دې حد ته ورسېده، وایي مړه ټیک ټاکه په دې ځوان باندې دې څه کړي دي، او مړه لږ وشرمېږه ځان باندې دې څه کړي دي، ته خو پښتون وې، ستا تاریخ یې په کتاب لیکلی، په هغه خوږ او دروند انسان باندې دې څه کړي دي. په دې پاکستان کې هم زموږ داسې وروڼه شته دی چې لا یو د ټیک ټاک په ذریعه باندې یو وجینۍ رالګي د پلار بې عزتي کوي، ټوله دنیا ګوري چېرې پښتنه هغه لګیا ده پلار په لایف کې بې عزته کوي. پلار ته وایي چې ګورې مخې نه اخوا شه، لایف راغلی یم مازغه مې کار نه کوي. پلار ورته وایي زه به سبا ډیوټۍ له ځم، موبایل بند کړه. پلار ته وایي نه موبایل چېرته بندومه. بیا ورته بله خور وایي بند کړه، پلار دی دی وایي زما په کارونو کې به کار نه ساتي، وایي ځي ځان لري وده شي. نو ټیک ټاک دې ته حالات راورسول چې نکاح هم اوس په ټیک ټاک باندې تړلی کېږي. دې دا ورته ګوره څه دغه نه فرق نه ښکاري. ښه اوس به دې دپاره هم په دې کمنټس کې هم خلک عجیبه عجیبه الفاظ مخې ته راوړي. شیرینۍ ته زه دا وایم چې تا ته خو به دا الفاظ داسې خاص نه ښکاري، ته به خلکو ته دا وې چېرې د سلیم د خوشحالۍ دپاره ما دا کردار ادا کو چې خوشحاله سلیم یو ساده باده انسان دی. دا تا چې کومه تمه هغه له ورکړه نو دا تمه ښه نه ده، ځکه چې کله یو انسان له ته تمه ورکړي نو تاسو به کتلي چې دا انتظار او دا تمه انسان خوري. بیا د دې سلیم حوالې سره ته خبره کومه، دلته زموږ په دې کلي کې زموږ یو ملګری دی ډاکټر دی، د هغه سره زه ناست وم. نو دلته زموږ د کلي کې یو مذوب دی، هغه مذوب له تللی و ډراپ یې ورته خېجو، نو واپس راغی. ما دې تپوس کوو مې څه مسله وه دته؟ ویلې راته دغلته کلي کې چېرته کې څوک هلکان دي، نو وایي هغه هلکان د دغه مذوب سره ګپ شپ لګوي. خامخا تاسو ته پته ده ملګرو، موږ خو داسې پښتانه یو داسې مسلمانان یو چې مذوب وینو نو موږ ته د نخرو د ټوکو ښکاره شي. نو وایي هغه مذوب سره به چېرته ګپ لګولی، ګپ ورسره لګوي چې یاره ښځه ده لکه څنګه جینۍ دې خوښه ده، داسې چل دی وغه چل دی. نو وایي هغه د هغه په ذهن کې عجیبه عجیبه سوچونه ور اچولي دي. نو اوس هغه الفاظ زه مخې ته نشم راوړی. نو وایي هغه مذوب او د ځان سره ډېر عجیبه کار کړی، تشې میتیاز یې وسوځېدی، نو ډراپ مې ورته میتیاز یې نه کېدی. نو هغه خو مذوب و، هغه خو ساده و، هغه ته چې د داسې قسم رنګینۍ مخې ته کېږدي نو د هغه به څه حالات وي. اوس تاسو وایه پښتنو چې ټیک د شیرینۍ به د خپل ټیک ټاک د اکاونټ دپاره سلیم ته دغه الفاظ مخې ته راوړي چې قبول مې دی، قبول مې دی، قبول مې دی. خپل ټیک ټاک اکاونټ به مخکې کوي، خو آیا سلیم یې چې په کومه تمه کې واچو نو دا ټیک دی او که ټیک نه دی؟ اوس تاسو شیرینۍ ته سیریس ووایې چېرې ته د دې سلیم سره واده کې او که نه هسې ورته لګیا یې خبرې ورته کې. نو هغه به وایي دا ته څه مازغه دې خراب دي، زه به هیله بیله د سلیم سره واده کومه. خو هغه په تمه کې وساتو، سلیم لی هغه سوچونه هغه خیالونه هغه ډېر بل طرف ته بوتلل. نو داسې قسم کردار ما ادا کوئ. ښه دا ډېر فضول کردار دی. او ټیک ټاک وزم زموږ نه کمیس او پرتوګ ویستل، الله دې را باندې خپل رحم وکړي، ځکه چې خبره دې حد ته راورسېده چې اوس به په ټیک ټاک باندې نکاحګانې هم تړلی کېږي. قبول او قبول چې کوم الفاظ و کوم درانه هغه به اوس خلک په ټیک ټاک کې وایي. تاسو څه وایئ دې باره کې کمنټس کې موږ سره خپله رایه لازمي شریک کړئ. چېرته مې الله خاد آباد او خوشحاله سات. اخر کې یو پاکستان زنده باد، مسلمان زنده باد، تل دې وي آباد دې وي زموږ وطن پاکستان دې وي، مسلمان دې وي. الله